دا باغیان شوي دي دا قصابان باندې که دا خلک د بغیر د غوښې نه مري نه وړو په 3000 روپۍ بوجه ده 2 کیلو کم دي 4 دړۍ نه دي 18 کیلو دي پرون مې راغستې او تللې مې دي د روژې مبارک میاشت شروع کېدو سره سم په کوزدر کې قصابانو خپلې چړې تېرې کړې دي او د انتظامیې لخوا د غټې غوښې قیمت 900 روپۍ کیلو او سخي کچا غوښې قیمت 800 روپۍ نرخنامه مسترد کړې خپله منماني شروع کړې ده او د 900 نه زر 1200 روپو پورې چې څوک یې په سک کې وو غوښې کیلو خرڅوي د بل شي تپوس نشته صرف د قصاب پسې را رواني یو میخه راوله یو سخي راوله یو چیلي راوله وایي په 1600 د چیلي غوښه ده په 700 په 600 روپۍ د میخې غوښه ده ما له راوله زه تاسو له حلال کړم داسې ما اولنی کس ولیدو چې لکه دله تاوان کوي او د مطلب دا چې لکه د قام دپاره چې کوم دا نه په دومره دغه کوي چې د قام دپاره دی خپل تاوان باندې تاوان کوم زما دا روژه دي ستاسې چې تاوان کومه د دې نه بله غټه خبره شته حکومت دې بیا ریټ مقرر کړي نه دی نه وایي حکومت وایي په 700 خرڅوي ما ته په 850 پرېوتي ده نه په 700 په زیات دې ته وګوره نه قسم ده ویلي دي دته چې کریډټ نشته او پیدا ورته نشته نو دکان دې بند کړي دکان دې بند کړي او نه دې کوي پرونه ما د قیمه راکړې په 1000 روپۍ ریټ دې 900 روپۍ غوښه ول حکومت یو ریټ ټول کې مقرر کړي د هغې وایلیشن کوي هغه قانون د حکومت نه مني ځان له منماني جوړ کړی دی قصابانو چې میخې ګرانې دي نه راوړي او مونږ هم جهالت راغېستو په کار دی چې مونږ د دې شي بایکاټ وکړو غوښه نه خورو لازمي خو نه ده دا قصاب ولاړ دی دا د ما له بل په 900 روپۍ د ما نه اخېست 900 او دلته کې دی 900 روپۍ کیلو د مونږ یې خرڅوو لګیا د ځانه خبرې د ځان لرې کار کوي خبرې مه کوه چې د ځانه خبرې ته په دې ټولو قصابانو په 900 روپۍ راته ویل مه راوړه کم ښه ده څنګه نه راوړم ته پیسې د خور رالېږم هلته تنخوا راکوه که ته تنخوا مال راکوه مې خرڅوم چې تا له پیدا ته ماله پیسې کله چا پرون چې روژه په خوله خدای بنده زور چا کړی دی تا باندې چا زور مې خرڅوم زور چا کړی دی غوښه مه خرڅوه روژه په خوله 900 روپۍ مونږ ټوله خرڅوو مونږ له پیدا نه کوي اټکار کې په 900 روپۍ ما نه قیمه راکړي دا په 1000 روپیو دغه ریټ 900 روپۍ جو ځان له خپله منماني جوړ کړی دا د ډیپټي کمشنر صاحب د اے سی صاحب د حکم دغه کوي توهین کوي حکم نه مني دا باغیان شوي دي دا قصابان دوی له پکار ده چې د ونیسي او جیل ته واچوي دا به نه سمېږي څوک یې جیل ته اچولی نشته د پروفیسر صاحب په شان افسر چې برابرې کړي نرخنامې دي موږ له لازم لګوي ستا دغه منماني نه چلېږي چې نرخنامه د حکومت لکه مطلب دا دی تا ټاکلی شوي یوی او ته دې د هغې نه لکه اضافي تجاوز کوي مطلب چې هغه به تپوس کوي چې ته ټماټر الوګان څه ریټ کې خرڅوې ته غوښه څه ریټ کې خرڅوې نو زمونږ د حکومت نه هم دغه مطالبه ده چې مهرباني وکړئ روژه ستاسو هم روژه ده او زمونږ هم روژه ده موږ پکې کارونه هم کوو تاسو ښه د مزې سره لکه په ناستې هغه ورځ تېروئ که نه نو مهرباني وکړه دا زما د خپل روري ته درخواست دی زم دکاندار یم دکاندارۍ ده خو چې ریټ د حکومت کم یو درکړی دی په هغې باندې ته عوامو ته ملامت یې د دې نه ما سیوا که ته زیاتې کوې نو یقینا ستا سره به خلک مشت ګریوان شي جګړه به درسره کوي ته که کې او که نه کې زه ستا په ځای دلته قصاب شوم بله ورځ بندوله غوښه وایي مونږ سره باندې که دا خلک د بغیر د غوښې نه مري نه بلخوا د کوزدر ډیپټي کمشنر واصل خان خټک په هدایت اسسټنټ کمشنر ادینزي محمد داود سلیمی تازهګرام اوج ګل آباد کې اسسټنټ کمشنر ډاکټر ندا اقبال او ډسټرکټ فوډ کنټرولر کاشف احسان تیمرګره بازار کې ګرام پروشه د قصابانو په ضد کاروایانو کې د 15 نه تر 10,000 روپو پورې جرمانې لګولې دي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر.